دی एकदम د کور نه ډزې شروع کې زما پکې ارشد خان مشر ورور هغه پکې وفات شوی دی او بل ورور چې مې کوم دی هغه په هسپتال کې زخمی پروت دی. ما نه سوال باندې غوښتو او باباجي صاحب راړو د شکرپوري دا ما په سوال باندې ولا ورکو اطلاع راغو بر موقع ورلم د غنټه یو نیمه غنټه کې به بیا گرفتار کو به مې اعلی قتل سره دا جديات بالزيت وغنا دا خبر فكرة زياد دا زد ثلاثة ما تقول لا لين بروان دا تا د مشرانو خبرو که مشرانو خو شکر دلته شته داسې دغه راشي نو هغه ټیم سره ورسي فیصله وکړي خو دا خو اچانک معامله وه که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو مرګرو دی ټیم کې زه د شکرپوري علاقې کې هغه ځای کې ولاړم کم 2 فوټو تنازع باندې چې تر ځامن لګي شوی یو د ترز وی وشته او د حواله سره د مقتول چې کم فیملی دا اغي سره هم خبرې کوم دی چې د پولیس نه کم ګیله د چې پولیس راغلي دي د مقتول د ملزم په ځای د مقتول په کور باندې کم چاپه وهلې دا کم توڑ پوڑ کړي دي. اب هم تاسو ته خیم دی حواله سره د پولیس خبرې تاسو ته خیم ملزمانو سره هم خبرې کوي چې اخر 2 فوټه کم تنازع وا 2 فوټه څومره ډیره زیات ځمکه دا چې په دې باندې بیا یو کس مړ کیږي یو زخمی کیږي او هغه رښتم داسي وی چې د تر زامنو لکه کومه وګورو نو موږ چې تر زامن مټي وي چې د وخت دې زه تر ورسېدو چې 2 فوټه ځمکه ګرانیږي او غ درزوالي او تر برولي په ختميږي نو دې کې به انسان څه وي. برو رپورټ تاسو موږ سره ضرور وګورئ. ګرانو مرګرو د شکرپوري په علاقې ګلبهار کې ولاړم 2 ورځې पहिला په 2 فوټه ځمکه تنازع باندې د تر زامنو په خپلو کې فایرینګ شوی په دې کې تر زامنو یو تر زامن لګي شوی وي ډزې کړې وي په بل تر زامنو باندې دې کې یو الک مړو او د هغه رور زخمیو چې کم الک مړو او زخمیو د هغې بل رور سره ولاړم دي نه به تپوس کوو چې په دغه ورځ باندې دا څه چل شوی چې دا جګړه ورشوه د دي دا چې داسې کار شو چې زمونږ د رور مې هغه موټر سایکل راوویستو او دی ورته چې چېرې تا زه په موټر سایکل باندې ووالم ما یاره ته ماته زخمي ځای وښه یا سمال ثبوت راکړه زه به ومنم. هغه بیا مونږ بهر راووتو چې بهر راووتو دی एकदम د کور نه ډزې شروع کې زما پکې ارشد خان مشر ورور هغه پکې وفات شوی دی او بل ورور چې مې کوم دی هغه په هسپتال کې زخمی پروت دی. په دې کې چې بیا ایسیچو راغو زمونږ د کور د زنانو بې عزتي هم وکړه او زمونږ بې عزتي هم کړې وه ورور هم زمونږ مړ شو او بې عزتي هم زمونږ د کور کړی جي نه چې ستا رور مړم شو زخمی شو پولیس تاسو کره ولې رالل دا خو زه تاسو نه تپوس کوم کنه جي زه خو خپل حق غواړم خپل تپوس کول غواړم چې یاره د حکومت صرف زمونږ دپاره دی که نه د غټو خلکو لپاره هم شته. د تر زامنو سره صرف په دغه موټر سایکل لګي 2 باندې جګړه شو کدي سره پیلم تاسو ست تنازع روانه و د 2 فوټو والا نه جی نه نور ست تنازع نه وجي او زمو خو ته پړ کې سوم نه خو لکه خدای خبر چې دې څه خبره ډکا و نه دا د 2 فوټو چې کومه تا خبره وکا دا تنازع کله و دا ست تنازع و دا وای دا چې دغه تنازع و چې دې زمو په کور کې مونږ نه لار غوستله هغه مونږ ورته ویل چېرې دا خو زمونږ کور دی مشرانو مته چېرې دې کې ستاسو لار نه کېږي بیا به کې شکرپوري باباجي صاحب دی الله وبخي هغه راغلو هغه وی چې زه خیر دی دا 2 فوټه ځای ولا ورکړي تاسو په خوار نشي او دی په خاد نشي جی هغه ورله ورکړلو بیا ته مونږ وی چېرې مونږ به دې کې د لاندې اوس تاسو زه سیټ شو بره به مونږ دا ګوټ ختم کو هغه دی بسونه منل جی او چې اونه منلو نو بیا په هغه ټایم کې زړه بد شوی نه جی نه زړه په بد نشو خو بس دغه دی اوس چې دی دغه بهانه جوړ کړله او زمونږ رور پکې شته دی جی لکه خبره پاغه باندې زړه ډکو نو دا یو باندې جوړه جی خبره باندې پاغه خبره کې خو تاسو لاندې زم ور کړو کنه دي ته اعتراض صرف پدیو چې دا بره کم تاسو ګډ غواړي واپس دغه نه درکو جی دیم نه راکو دی وی چې دغه د رسمانه پورې زمونږ دی تاسو په څو کسانو داوا کړو دي کې پولیسو نه نیولې دي دې کې داوا مونږ په شپږو کسانو باندې کړی دی جی او پولیس 15 کسان نیولې دي مونږ ته خو چې 15 نیولې خو لکه مونږ ته علم لا نشته چې سوی نیولې دي مونږ ته نه ظاهر شوی تاسو او د تر زامنو حکومت جوخ دي کنه دا زمکه د چا وستاسو نیکه د ټایم نه روانه و داسې دا چې زمونږ د نیکه زمکه وا او دا کورونه لکه ایسې سره رسیدلې جی او د هغې سینه باوجود هم بیا تاسو دا 2 فوټه لاره ورکړه او جی او دا د مشرانو په دغه ورکړه چې هغې ویلې زه خیر دی ورکړي وله جی نو چې که دا ګوټ تاسو نه وی غوښتې نو بیا دا مسله د دې سره بیا تاسو خروغه شوی او بیا خو جګړه نه جوړېده که نه جی نه خو لکه مونږ خو ته چېرې بره پې زمونږ کور جوړ شي جی او جی
که تاسو ته پته و چې دې نه به دا جګړه جوړېږي او داسې به پکې مړې کېږي بیا هم دا ګوډه غوښتو واپس نو مونږ بیا څه کول مونږ ته څه پته وه چې دې نه به دا نه راته لانجه جوړېږي جي کاکا څه ټایم چې ستاسو والد صاحب داسې اخیستی و که نه څه ټایم ستاسو تقسیم کېدو هغه ټایم کې د دې د 2 فوټو د دې لارې تقسیم نه و شوی نه جی نه جی د دې تقسیم نه شوی دی ما نه سوال باندې غوښتی او باباجي صاحب راړو د شکر پوری دا ما په سوال باندې ولا ورکو بیا ما د ته ویل چې یاره روکې دا چې کار چې دا لاندې خو زما کمره کې ګوټ راو نو دا بره چې دی نو دا به زه سیده کړم نو زه بله کمره جوړه کړم نو هغې باوجود به دې ما سره بیا دغه مسله وکړو څنګه چې تاسو یې مخکې پکې دا باباجي صاحب رالو که نه نو دې نه پس دې کې داسې نه و پکار چې بیا پکې یو ځل تا مشران کې نولې وې نو دا اړه به پکې نه بدېده ناستو جي مشران پکې ناستو خو نه یې منله مشران هم وله راوسي د دې کلي نه دی زموږ په لکه خاندان کې چې کوم مشران وو حاجي ممتاز صاحب راغلی او نه ویې نه منله او جاو نه نو که دا ګوټ اډو د دې دا خبره نه وه چېړلې شوې نو ښه به نه وه خبره به دې ځای ته نه رسېده بس جي دغه خو مونږ هم وایو که نه دا ستا چې کم ورور وفات دی د څه کار کوو د بچي شته نه جي بچي نشته دی او د رشکه چلوله او دا کم ورور چې زخمی دی د څه کار کوو دې خیراز مشین دکان کې جي ته چې اوس دا پولیس والا ته کومه خبره وکړه ایب ته پته نه وه که دا ولې ستاسو کور ته راغلی ولې به ورته پته نه وه جي ته څه ویل غواړې چې هغې سره څه وشي زه دا ویل غواړم جي چې زموږ تپوس دې وشي ځکه چې رور هم زما مړ شو بېعزتي هم زما راکور شوې ده صرف د بېعزتۍ تپوس غواړم جي ګرانو ملګرو ایس ایچ او تانه داوزی خضر خان سره موجود یم دې نه پوښتنه کوو چې په 13 دسمبر باندې دغه کومه واقع شوې د قتل او د اقدام قتل هغه کې ملزمان څونه سات پس نیول شوي بسم الله الرحمن الرحیم د 13 اگست کې زم قتل وشو هغه ټایم په موقع علاقه باندې موجود او ما اطلاع راغو بر موقع ورالم د غنټه یو نیمه غنټه کې بیا گرفتار کو به ما اعلی قتل سره دې کې جی داویداری په څو ملزمانو شوی و او گرفتار شوي څو دي جی د شپږ ملزمانو باندې گرفتار شوی 15 په موقع گرفتار دي یو پاتې د ان شاء الله به گرفتار شي دا چې کوم ملزمانو دې کې د مقتول رشتہ داران څوک شاملو سره رشته ودی سره خپل کتر زمان دي دې کې داوا څه شی و دا څوک مړه اوس زخمیانو دې کې یو مړ دی یو زخمی دی یو زخمی دی یو مړ دی 302 او 324 دی دې کې دی وجه څه دا ملزمانو څه ویلي دي خپل تفتیش کې څه ویلي دي چې دا وجه څه وجه خو فیلال وجه دا وګ دی خپل دیوال مسله ټچ کور دی یو چجاو یو نیمه 3 فوټ لانجاو ډیر زیات لانجا نو خاله 2 نیمه فوټ 3 فوټ لانجاو د ملزمانو تفتیش کې خپل جرم اعتراف کړی دی بالکل اعتراف کړم دی جرم منلم دی او ارشي هغه برآمد هم دي علاقه تلم برآمد دي دا چې کوم مقتول فیملی د دې چې اوس کوم مختلف د دې یو ګیلا و دی چې پولیس زمون کور تم راغلی د واقع نه پس او ستوړ پورت شو دا څه خبره وایي دا څه خبره خو نو موږ ته خدا ویلې چې یاره دوه ګروپ خپل کې په جنگ دي ولکه دا دواړه ټچ کورونه دي دا څه خبره خو به نو مقتول کم دی دا څه هم کار نه کړي او لګیا دي تاسو خاص خبره داسې نو تاسو مختلف ځایونو کې پاتې شوی پېښور کې نورو ډسټریکو کې دونه وړو خبرو باندې د 2 فوټو څه شیز دی که نه په دې باندې مړیم کېږي زخمیان هم کېږي د داسې مسلو حل څه دی بس موږ دا بدقسمتي دی که موږ یو بل ته دغه پیغور ګڼو هغه پښتو کې نور خاص خو نه دي که جرګې مرګې هم شوي دي بلا جرګې مو شو لیکن دا بس جرګه کامیاب نه شو یا جرګه به کمزوره وي دا کوم خپل رواج دی رواج مطابق دا شی دا اچانک دا شی بیا وشو منځ کې تو مې وشو مې کې دا خبره وشو شوکت خان داسې وړې تنازع چې راځي خپلو کې که نه خلکو له څه کول پکار دي تاڼې ته راتلل پکار دي یا په لوکل سطح باندې ټیک ټاک جرګې کول پکار دي اصل کې جی موږ پښتانه چې کوم یو موږ له خو لاول په دې وړو خبرو جګړې کول نه پکار بهرحال بیا در سړي خپل مشر کشر شته دي چې هغه مشران منځ ته راشي او د دې خلکو داسې کومې وړې خبرې چې هغه ته په ځای اواري شي نو تاڼې درلو ضرورت به نه پېښېږي زمونږ خپل ځاني کوشش دی چې داسې څه خبره راشي تاڼې ته نو موږ کوشش دا کوو چې هغې خپل منځ کې کمپرومایز کوشش کوو علاوه د هغې نه چې هغه کچرو ته لاړ نه شي یا نورو چکرو ته پرې نه وځي زمونږ خپل کوشش دی انشاءالله چې په موقع هغې ته مسله هواره کړو
مطلب دا دی که داسې د چا تنازع په کلو کې نه حل کېږي تاسو وایي فوراً د تاڼې ته راځي تاسو باغې کې بیا خپل دلچسپي والے مسلې حل کوئ. بالکل سجی منګه چې داسې څه خبر راشي من کوشش دا کوم دوړو فریقینو سره مشرانو ګورو دغه او داسې مشران چې هغه غیر جانبداري فریقین نه جوړیږي نو هغه مسلې ان شاء الله به حل کیږي ته پټانه کې بیا نو من خپل ځاني کوشش چې هغه ته مشران نه وړو په موقع کې خپل مسله ورکو. ګرانو مرګرو د دې علاقې یو مشر سره ولاړ مخکې به مونږ اورېدل چې یاره په ښار کې خو یو کلي د بل کلي د بلې ضلعې خلک راغلي یو بل نه پېژني خو ښار کې چې به داسې څه وړه د کلیو کې چې به داسې څه وړه خبره مو وه د علاقې مشران به کېناستل دې مشر نه به تپوس کوو چې کلو کې دا شیز ولې ختم شو چې مخکې به د کلي که مشر و هغه به چاله پړکم ورکو نو کور کې به چا تپوس نه کوو اوس دا مشري او دا کشري ولې ختمه شوه کلو کې دا زیات به ضد او غنا دغه خبره پکې راغله د ضد د لاسه ماته ټول دا لین روان دي نه د کلي خپل مشران شته داسې چې هغوی د داسې خبرې نه خبر شي او پکې کینی مړو نه پس خو پکې کینی خو چې کله پکې مړي نه شي نو دی نه پس مشران شته ولې نشته ډېر مشران ډېر دي او راځي دلته ماته چې جګړه وشي په بیا ما په دې منځ راشي جوړو ولو کې په دا جګړه چې جوړه شوې نه دغه ټیپ کې په خپل مخکې چې بسینګه خاطر تاسو دونو عمر تیر کړی دی کنه تاسو چې کوم الکانه او تاسو په علاقې کوم مشران او کم خاطر او تاسو چې به خلکو د مشرانو څونه خاطر کو اوس کشران هغومره خاطر نشته جا خاطر ختم شوی بس ته مخکې چې یو مخکې خو مشر بجناسو نو کشر راتلی نشو اجرت هم نشو راتلی چې اوس خو خاطر ډېره دا څه ولې ختم شو نو بس زمانه بدله شو جی بس نو مشران خو سم شته کنه شته جی خو بس خاطر ختم شو نو بس نصیحت خو کېږي جی هر څه کېږي جوماتونو کې هم کېږي دغه کې هم کېږي تبلیغ هم کېږي خو بس منل نشته جی څوک مني نه بس هغې وجه راته تاسو یاد نه کړه چې وجه څه ده نو وجه دا چې زمانه بدله جی د مشر خبرې خو تا اورېدې که نه څه وجه ده دوی چې کومه ګیله وکړه چې خلک نه مني ولې خلک نه مني نو بس دا تا د مشرانو خبرو که مشران خو شکر دلته شته داسې دغه راشي نو هغه ټیم سره ورسي فیصله وکړي خو دا خو اچانک معامله وه که نه په زما په خیال 45 منټو خبره وه چې موږ څونه واورېده که نه زه خو پخپله نه وم او باقي د منلو خبره خو داسې ده چې اوس کوم حالات شروع دی د موبایلونو او دغه سیسټم دی نو بس دې سره خو ټول نظام بدل دی که نه اوس هغسې کشران د مشرانو نه مني بالکل نه مني او زه هم چې دا خو یو عبرت دی چې خپلو کشرانو ته خلک وایي چې دا وګوره دا څه چل وشو که نه چې دې کم از کم هغه عبرت خو ترې والي که نه چې خپلو کشرانو ته خپل دغه وکړي که نه چې دا څه کېږي او څه ونه شو دا د مشرۍ او د کشرۍ د خاطر چې کم دی دا بحالېږي څنګه واپس نو دا خو زه وایم چې په حال کېدو اوس مشکله ده خو چې ما او تا خپله دغه کوو چې کور کې خپلو کشرانو ته هغه دغه ورکړو چې کم از کم هغه خپل دغه خو ورکړو چې دا څه کېږي او څه دغه کېږي هغه مشرانو هغه خپل بچي هم اوس تا نه مني بارۍ خو لا پرېږده خپل بچي هم نه مني کول څه پکار دي نو کول خو دا پکار دي چې بس زه به خپل بچو ته نصیحت کوم خپلو کشرانو ته به خپل کې هله به ماحول صحیح کېږي او چې ته بیا چې ته ورځه او زه هغې مرسته کې هغه غلط کار کوي او ته یې مرسته کې نو خو دا معاشره غلط طرف ته ځي که نه ګرانو ملګرو تاسو د ایس ایچ او خبرې مو اورېدې د مقتول چې کوم فیملی د هغې خبرې مو اورېدې د علاقې د مشرانو خبرې مو اورېدې تنازع څه وه 2 فوټه ځمکه 2 فوټه ځمکه تنازع څه دا نه غټه خبره نه ده خو اصل خبره دا ده چې یو خو په مونږ کې برداشت ختم شوی دی بل د رشتو چې کوم هغه تقدس دی هغه په مونږ کې ختم شوی دی او مونږ دونه زیات جذباتیان شوي چې بیا وروسته دا نه ګورو 2 فوټه ځمکه خو څه کېدی چې کم سے کم یو قیمتي ځوان پکې لاړو یو پکې زخمی دی الله دې هغه له صحت ورکړي کم ملزمان چې کم دي نو هغې هم داسې پاتې نه شو مونږ تاسو ته په ویډیو کې د هغې کور هم وښو چې د کور ته الله دی د هغې هم در په در شو څه پکې جیل ته لاړل لږ شانتې صبر کول پکاري او لږ شانتې د مشر کشر خبره اورېدل پکار وي د اوس به مطلب لکونو روپۍ لګي او ځمکه چې کم واغه به ټوله د زرګونو روپو وي لکونو روپۍ به هم لګي قیمتي خلک هم پکې لاړل نو لږ د مشر کشر احتیاط تمیز کول پکار دي او لږ د نقصان نه پهله سوچ کول پکار دي چې یاره زه دا قدم اوچتوم د دې به څه نقصان وي